د اختر منځ واجب دی او نیت به داسې کوې چې نیت مې وکړه د زړه د اخلاصه 2 رکعاته واجب منځ کوم د دې ورکوټي اختر سره د واړو تکبیرونو 6 تکبیرونه دي پکې 3 په اول کې 3 په آخر کې په دې حاضر وخت او په دې حاضر امام پسې خاص خدای لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کو الله اکبر نیت اتړلی شو سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې وویلی شو نو بیا به 3 ځله الله اکبر ووایه لاسونه به غوږونو پورې اوچت کې او بیا به لاسونه ځوړند کې نو 3 ځله الله اکبر بیا لاس په نامه نو امام اعوذ بالله بسم الله الحمد او سورت دا به ووایي نو بیا رکوع ته لاړ شي واپسې سجدې وکړي او بیا 2م رکعت ته ودرېږي نو 2م رکعت الحمد سورت ویلی شي نو بیا 3 ځله تکبیر ویلی کېږي الله اکبر او هر ځل لاسونه غوږونو پورې اوچت کړی شي بیا لاسونه ځوړند کړي 3 تکبیر دغسې وشو 4م تکبیر بیا رکوع ته د تلو دپاره الله اکبر وویلی شي او بیا نور عام منځونه چې څنګه دي نو هغه شانتې سجدې او د هغې نه پس بیا قاعده او سلام ګرځول که یو بنده داسې وخت کې راورسېده چې د ده نه 1 رکعت شوی دی او 2م رکعت یې د امام سره وکړه نو لومبني رکعت کې خو موږ تکبیرونه اول ویلی دي او دا چا نه چې رکعت لاړه او امام سلام وګرځو نو دی چې ودرېږي نو دی الحمد قل هو چې وایي نو د هغې نه پس به تکبیر وایي دا 3 تکبیره به دی وروسته وایي په جمع کې چې موږ وایو نو په اول رکعت کې اول تکبیرونه وایو او دا چا نه چې رکعت تللی دی دی به آخر کې وایي د دې وجه دا ده چې د دې تکبیرونو په منځ کې شریعت فاصله مقرره کړې ده نو موږ اول رکعت کې اول تکبیرونه ووایو او 2م رکعت کې آخر کې نو منځ کې فاصله ډېره راغله او دا چا نه چې رکعت تللی ده ته مسبوق وي نو د مسبوق خو امام سره 2م رکعت کې آخر کې تکبیرونه وویل او چې دی بیا پاتې رکعت ته ودرېږي